څلور نیم سوه کاله پخوانی د اکبر بادشاه یو داسې عجیبه قلعه د دې په باره کې مختلفې کیسې خلک کوي. څوک وایي په دې کې پیریان دي، څوک وایي چې په دې کې تاخانه کې یو ډېر غټ خطرناک ښامار و. دا ښکته که چېرې تاسو وګورئ دې کې ښکته ډېره غټه تاخانه ده او داسې مټیریل کې تیاره شوې ده چې په دې صدۍ تېرې دي خو بیا هم آبادۍ ړک هم نه دی والی. په هماغه حالات کې ده. د نن سبا انجینران که چېرې وګورئ آبادۍ به جوړ کړي خو 50 کاله پس چې کوم دی هغه کې د اوسېدو بالکل امکان نه وي، ولې چې خراب شوی. خو بیا حیران دا یم چې په هغه دور کې چې نه سیمټ وو نه بل کم کنسټرکشن چې کوم دی دومره ترقي کړی، خو بیا هم دومره عجیبه او دومره مضبوط آبادی چې په کم 4,900 کاله تیر دی بیا هم دومره مضبوط په مضبوطیا سره دا آبادی چې کومه دی ولاړ دی. نو یقینا عقل به م کار پرېږدي. نو د دې نه معلومه دا شوه چې اوسني انجینران د هغو پخوانو انجینرانو شاګردان هم نه دي، ولې چې دومره مضبوط آبادی کول. د دې په باره کې مختلفې کیسې خلک کوي. څوک وایي په دې کې پیریان دي، څوک وایي چې په دې کې تاخانه کې یو ډېر غټ خطرناک ښامار و. دا ښکته که چېرې تاسو وګورئ دې کې ښکته ډېره غټه تاخانه ده. خو البته دا چې کوم دی یو آثار قدیمه ده زموږ دپاره او دا چې کوم دی یو ډېر تاریخي ورثه ده. د دې ورانول نه دي پکار او موږ له پکار دي چې دا محفوظه وساتو او د دې نه چې کوم دی پخواني د خلکو یادونه تازه کېږي. دغه تاسو کتی شئ بالکل زه پکې دا وخت ولاړ یم، ډېر یو عجیبه شانتې آبادی.